وګورئ راځو سٹارټ دا وین ورډ کې مونږه نیکسټ کوو ویب پیج پریو نو ویب پیج پریو کار څه دی سٹارټ کې درته مو چې کله مونږه دا سیو کوو انټرنیټ ایکسپلور پیج کې سیو ایز ا ویب پیج دی نه مخکې مونږ ووی که مطلب تاسو دا سیو کول غواړئ تاسو چېرې د دې پریو به څنګه وي نو هغې نه مخکې تاسو کتلی شي په ویب پیج پریو کې دا به داسې پوزیشن کې سیو کېږي انټرنیټ ایکسپلور پیج کې د دې سلیکشن خو کېږي خو مطلب خو چونکې ډیلیشن او ایډیټینګ په دې کې نه کېږي ټیک ده که تاسو وایي چېرې سیو کول غواړو نو بیا فایل ته راشي سیو ایز ا پیج باندې څه کوي سیو کی راځو نیکسټ موږ سره کمانډ دی پیج سیټ اپ هر کله چې موږ یې میثوډ کې ډیټا کمپوز کو څه کار وکړو کاغذ وي میګزین وي صحیح شو که نه یا مطلب دا لیټرز وي څه چې وي څه تا کمپوز کو د هغې پرنټینګ ته څنګه کېدی که اوس موږ داسې یو ټاکس نشو ډسکس کولی نه ما سره هغه اگزامپل ان فرنټ آف کې شته دی چېرې دا یو کتاب ما کمپوز کړی دی یا مطلب یو سی وي مې جوړه کړې ده عرضي ګوري یو ټیکس موږ ولیکو صحیح ده که نه اول دلته صرف په دې ځان پوهېږي فایل ته چې راشو د دې پیج سیټ اپ لفظ نه پیج څه ته ویلی شي پیج صفحې ته ویلی شي سیټ اپ څه ته ویلی شي ترتیب ته ویلی شي د هغې سیټ اپ به ته څنګه کېده پیج صحیح ده که نه ښه د مقدس خبره چې پیج ورکې ته ویلی کېږي ټیک ده ښه ده او سیټ اپ سیټ اپ ته بس ویلی کېږي په دې باندې کلیک کوي دا یو ډایلاګ باکس راته اوپن کېږي ډایلاګس په دې کې مزید خبرې دي پیج سیټ اپ یې ورته لیکلی دی خو دې کې یو خبره راته زه کوم لږ ورته غور سره ګوري مارجن درته یادوي مارجن څه ته ویلی شي سٹارټ کې ما یو پیج تاسو سره ډیزاین کړی تاسو سره صحیح شو کاپیانو کې لاینونه نه وال شوي دا اوس وګورئ دا د پیج مارجن ایریا ده دا ایریا ده او دا ایریا ده دا زموږ سره د پیج مارجن ایریا ده خو اکثر کسان راځي موږ ته به دا لیکل یا د پیج په ټاپ کې پکاري یا په سنټر کې پکاري یا په صحیح شو مختلف میڈل ایریا کې پکاري یا به لیفٹ سائز نه مطلب یا رائٹ تا یا لیفٹ تا مختلف پیجز کې پکاري اول راځو فایل ته پیج سیټ اپ په دې کې دلته لیکلي دي مارجن ټاپ ته که یو کس وایي چې دا لیکل دلته زه ټاپ نه چینج کوم فی الحال دا مچېړه لیفټ هم پرېږده دا پرېږدي زه درته وایم دلته لاندې لیکلي دي ګوره اورینټیشن ته وښیي چې یاره ته دا پیج روټیټ پرنټ کې که لینډسکیپ پرنٹ کې روټیٹ لینڈسکیپ کے بارے میں پتہ ہے آپ کو علی اختر لینڈسکیپ اینڈ روٹیٹ جی راکا دا کاپی دیکھو گوری دا یو کاپی راکا بس یو پیج راکا دیکھو ګور دا بوکس ته دغه حالت کې دا پروټیټ ته دا پیج نه موږ ګوري څنګه تاسو دلته دا پریو ښکاري دا پروټیټ ته او دا اوس وګورئ دا کتاب دا پیج داسې دا لینډسکیپ ته دلته وګورئ دا پریو کې دا پیج کل پروټیټ کلیک کم دا پیج صفحه درته ښکاري او که لینډسکیپ ټایپ بیا دغه صفحه داسې ښکاري لینډسکیپ دیس پروټیټ پرنټر کې ضروري نه پیج لینډسکیپ پروټیټ سیټینګ ته کوه باقي پروټیټ لینډسکیپ سیټینګ تا څنګه کړي هغسې پرنټ به راځي ښه په دې کې پیجز تا ته ښیي دا وګوره چې یاره مې خدې باندې خبره کوو د دې کې مقصد زما سو اکثر مونږ پیپر ته راځو نه لیاوټ ته او په لیاوټ کې دا ورټیکل الایمنټ درته ښکاري دا کمانډ زیاتره استعمالو لکه ګورم دا لیکل په ټاپ کې نه دي پکار دا په سنټر کې پکار دي دا کوم لیکل چې ما کړي دي دا په سنټر کې پکار دي دا کمانډ درته مارجن درته ښیم دا یو دا هم زیات استعمالېږي خو ما ته چې ما سره دلته اوس داسې اګزامپل نشته چې یا کتاب ما کمپوز کړی دی یا مې څه نوټس تیار کړي دي بهرحال داسې به وکړو دا به کلوز کو نو فایل ته راشي اوپن او چېرته دی ډي کې مونږ سره لږ څه نوټس شته دی دلته دا به اوپن کو دا یو لینګویج دا نوټس دا ټوټل څومره پیجز دي مونږ سره 36 پیجز دي بهرحال د دې اوس زه سیټینګ کول غواړم دې نه زه یو نوټس شکل کې دا زه پرنټ کول غواړم جی بعد کې درته وایم صحیح ده اوس دا وګوره لاندې سټیټس بار کې دلته شو کېږي ښه 1 of 36 خو تا بیا زه پوهیږم صحیح ده که نه اوس فایل ته راشه په فایل کې راځو د دې سیټ اپ کوو پیج سیټ اپ ته راځم اول خو دلته یو اگزامپل دا وګورئ چې دا کم سنټر او باټم دا لیکل بس ما وکړه زه وایم یاره ما سره نور لیکل نشته په دې پیج کې یې دا به سره بیا هم کاپي کو ښکاري درته دا لیکل دی ګوري خو ما سره نور لیکل نشته او دا پیج لاندې خالی دی نو یو کس پتا تو چې نه دا لیکل ته دلته مه پرنټ کوه دا د پیج باټم کې پرنټ کا نو ته به څنګه دا باټم ته راولي نو موږ اکثر بیا فایل ته راشو پیج سیټ اپ ته او دې ځینې د دې ځینې سیټینګ کوو باټم دا خیال دی دا وګورئ دې ځینې بیا سیټینګ کوو ضروري نه ده بیا چې داسې نارمل طریقه وي نو تاسو راشئ ډایرکټ لیاوټ ته په لیاوټ کې ورټیکل الایمنټ ته او په دې کې لیکلي دي څه شی باټم اوس د دې پریو وګورئ چېرته راځي بره پیج خالي شو که نه
مطلب په دې بره پیج کې به ته څه کې دلته به یو امیج راوستل وي تصویر وغیرہ به راولي لوګو وغیرہ به راولي صحیح ده که نه دا ډرا دا خو مو ویلې که نه ان فرنٹ آف اوس دا دلته ټاپ ته راوله نو ګوره لیکل په خپله باټم ته راغلی دي صحیح ده سمه دا زوم مسله ډیلیټ کړي ده پوه شوې دې باندې اوس زه نه دا لیکل خو ما ته په باټم کې نه دي پکار راځي ښه څه مسله نشته فایل او پیج سیټ اپ زه ته دا ما ته په سنټر کې پکار دي تاسو ګوري ټاپ ته مې ایریا خالی ده لیکل بالکل د پیج سنټر ته راغله داسې اکثر راشي یو کس نه مطلب تاسو ډیټا نه وي دا ډیټا په باټم کې راوله سنټر کې راوله ټاپ کې راوله نو بیا بعضې کسان راځي فایل ته پیج سیټ اپ نو دیز نه هغه سیټینګ کوي مارجن نه لیفټ او ټاپ او باټم نه دلته نه سیټینګ مه کوئ بیا راځو لیاوټ ته په دې کې زه ته نه دا جسټیفایډ کمانډ څه کار کوي د دې څه کار دی ګوره زه ما سره خو په دې لیکل کې د پیج کې نور لیکل هم نشته چې زه وکم لیکل هم کمپلیټ شو فایل ته راځم د دې کمانډ کار دا دی چې دا ټاپ ته دا ټاپ ته لیکل پکار خو زه هم داسې کار دی نور لیکل نشته او دا پیج چې کله پرنټ شي لاندې دا پیج ډېر بدې لګي نو موږ دا لیکل په دې کې مینول خپل ایکسپینډ کوو زه هم بس دا دې پیج کې تقسیم کا پیج سیټ اپ ته راځو ته دا جسټیفیکیشن لګو جسټیفایډ کا بس اوس وګورئ هغه لیکل په دې کې جسټیفایډ شو نو ښه مزېدار طریقې سره هم راځي سپیس هم پکې راځي صحیح شو لیکل هم اټومیټک هلته څه شو جسټیفایډ اوس که یو کس راځي او د دې نه څه لیکل ډیلیټ کوي ګوره ورته ښه لیکل پکې په خپل ایکسپینډ کېږي او که یو کس راځي مزید دی که څه لیکل کوي ګوره ورته نو هغه به په خپل هغه پیج کې ځان ځای کوي ولې هلته تا سره ځای شته دی که نه ګوره ورته بیا زه راځم زه دلته بیا څه لږ پکې ټایپ کړم ځای کېږي که نه ځای کېږي نو اکثر مونږ داسې ډیټا خپله کمپوز کو پای کې دا جسټیفایډ کمانډ اپلای کړو نو بعضې کس راشي یاره وایي دا خو ډېر امپورټنټ ډیټا راشه بدلته نه دا ډیلیټ کا او خپل لیکل پکې وکړه او وایي مړه دا خو ګډوډېږي یو څو ځلې په آزاد کړي نو بس بیا په ځای پرېږدي داسې ده حالانکې وګوره دی کې فایل ته راشه پیج سیټ اپ ته راشه او دلته نه دا ټاپ ته کنورټ کړو بیا به تا نه کنفیوز کوي اوس وګوره لیکل څنګه راځي صحیح ده که نه ښه دې باندې پوه شوئ ښه راځو زه یم دا لیکل مینول پیج سیټ اپ زه یم دا مارجن ته راځم ټاپ کې زه دې کې چینجنګ کول غواړم ګوره ټاپ نه ګورئ دا لیکل چېرته راځي ما خو درته اوس ویلې چې اوکې کو نو ګوره ټاپ نه دا لیکل نه دا دومره ایریا خالي راغله څومره چې تا ته ضرورت دی نو تاسو ته خو بل ورځ ما یو اگزامپل درکړی و که نه چې دا اوس ما سره مطلب څه تیسیس دي یا څه نوټس ما تیار کړ په دې کې د هیډینګ باره کې ما خبره کړې وه چې دا ما ته څومره پکار دی اکثریت 14 بولډ پکاري فانټ یې تا ته کم لیکلی ټایم نیو رومني لیکلی دی کم یو صحیح ده ایریل لیک لیکل شوی دی مختلف نومونه به ورکړي هغه په دې باندې پوه شئ د هیډینګ دپاره نارمل چې کوم ټیکس دی نارمل دا د دې څه طریقه وي د دې ګوري زیاتر مونږ 12 یوز کوو بولډ نه فانټ چې هر یو تا ته لیکلی ریکوایرمنټ هغه به ته پوره کړي بیا دې کې یو خبره ما نه هېر شوې وه هغه ځای کې ښه هغه به تاسو دې ځای کې بیا دا لاین سپیسینګ نه دلته دا وګوره دلته لیکلي 1.5 دا استعمالیږي دلته نه دا استعمالیږي حالانکې دا بیا موږ په چېرته وایو په فارمیټ کې په پیراګراف کې وایو دا دی 1 لاین سپیسینګ 1.5 دا زیاتر راځي نو چې کله ته د دې دا سیټینګ وکړې اوس وګوره وده تاسو مختلف بوکس کتلي وي تھیسیس وغیره پای کې سیټینګ همدغسې د لاین پکاري دا څه چې مې وي دا شی اوس زه وایم چې د دې کله زه پرنټ هلم دلته زه دې ته څه کوم یو مطلب جلد وغیره ګته وغیره دې ته خېجو صحیح شو هغې ته ګټر ویلی کېږي فایل ته راشه دې خو وګوره پیج سیټ اپ ښه په دې کې داسې تاسو ته لیفټ نه ټاپ نه باټم نه څنګه چینجنګ پکاري هغه کولی شي ما څه ویلي مثلا زه یم دلته زه ورته زیاتر چې استعمالیږي د یونیورسټیز وغیره کې 1 ها 1.5 مې ویلی و که نه او 1 زه یم د دې سیټینګ داسې وکړه دلته ګوري ما سره لیفټ ټاپ رایټ شته تاسو سره په چا چې دا اردو لینګویج نه انسټال کړی ده سره به دا رایټ نه راځي دی خو ګوري دلته ما سره دا ښکاري اردو فانټ انسټال دی که ته دې کې پښتو فانټ انسټال کې ګورې نو هغه دې کې بدلته دا لیفټ رایټ ټاپ دا به چینج کېږي بیا هغه د سره به اضافي راځي که چا سره دا اردو فانټ نه انسټال دلته به صرف څه وي لیفټ او ټاپ به رایټ به پکې نه رایټ به پکې نه ما سره اردو ده ځکه رایټ راغلی دی لیفټ بدل ته سلیک اوس چې دا اوکې کو ګوري ښه دلته دې مارجن ته وګورئ معمولي فرق پکې راغلی د دې راځو فایل ته پرنټ پریو ته دا وګورئ نو دا دومره ایریا چې کومه خالي راغله دا بیا څه کوو راکړه دا محسن دا کاپي دا رجسټر وغیره دا وګورئ دلته چې دا یو بینډ غوندې لګېدلی ده داسې جلد به دې ته خېجو ښه
نو چې دا هغې کې ګیر شي بازار ته یوسي او ته دې د جیل کې بس هغه کس وګورې هغه دا لیکلو په دې کې نه ګیرېږي بیا د دې سیټینګ دپاره دا کوو. اوس مختلف پیجز دي، دا خو چونکې 4 پیج دی، تا ته به یو کس دا رجسټر وګوره دا راکړه، دا خو څوک ور دا نه لیګل پیج دی نه 4 پیج دی، دا اوس کم سایز دی، یو کسټم سایز دی. بس دا به اول وګورو چې یاره فتح به راواخلو چې د دې سایز ټاپ باټم لیفټ څه شی دی، بیا به وله مطلب ورکړو چې یاره دا وګوره دا څومره جل ایریا ده، دا به ورته پرېږدي. خبره پوهېږئ؟ ښه بیا راځو نیکسټ په پیج سیټ اپ کې موږ سره څه شی دی، دلته یې لیکلی دی څه شی دا اوس وګورئ کله زه کلیک کړم دلته که نه نو دې پیج ته ګورئ ښه تاسو ته یو اپشن راځي دیږي دلته دا سایز چې کله سوري زه چینج کړم د دې فایل پیج سیټ اپ دا وګورئ دا زه چینج کړم دلته نه دلته یو پریویو شو کېږي فلحال کنټرول ان کې درته ګوره نیو پیج کې درته ښیم فایل پیج سیټ اپ هلته مونږ سیټینګ وکړو دا پیج اوس ښکاري دا وګورئ ښځه چې کله دلته وګورئ یو آپشن راځي دا پریو خالي وګورئ د دې مقصد څه دی بل چا سره یو کاپي و د محسن سره ده دا وګورئ دا یو دا دا ښکاري دا ریبن سپرینګ غونتی آپشن ګټه چې راغلی دا چې تا ته څومره سپیس پکار دی اوس وګورئ دا مثلا زما په خیال دا B5 سیز دی دا کاپي B5 څنګه دی A4 پیج به راوالی هغه به داسې دواړه کراپ کوي سنټر کې به هغه کټ کوي بیا وګورئ دا B5 کې لیګل راځي صحیح شو دا B5 سایز دی په دې کې هم شته دا اوس وګورئ داسې قسمه پریو به راځي بهرحال دا سیټینګ دی وکړو بیا راځو فایل د پیج سیټ اپ په دې کې نیکسټ موږ سره وي پیج پروټیټ پرنټ کې کلینډسکیپ آی خو پوه شوئ که اوس راځو موږ دا پروټیټ پرنټ کو پیج ملټیپل پیج کې دې کې دا څه کار کوي نارمل څه کار کوي آلریډي دا تاسو کړي دي دا نارمل پیج کې دی اوس یو کس وي دغه وخت زه دا لومبی پیج هم پرنټ کول غواړم دلته زه لږ هیډینګ ورته ورکوم انزرټ چېرته راځو ویو هیډر اینډ فوټر او دې ځای کې ورته لیکم څه شی انزرټ پیج نمبر دې ته لږ سایز ورکم او دا به سنټر ته ګو دا پیج نمبر 1 ښکاري ده او پیج نمبر 2 زه د دې پرنټ اخلم خو دغه وخت ما سره پیج یو دی او دا پکار دی چې دواړه پرنټ شي پیج یو دی او دا پکار دی چې په دې یو پیج دواړه پرنټ شي دې سره به څه کوو نو بیا به فایل ته راشي چې دا دوه پیجه کم ته پرنټ کړي فایل ته پیج سیټ ته به راشي دې ځای کې به د سیټینګ وکړي دې خو وګوره د میرر مارجن میرر ٹھیک شو مارجن نو کله چې ته اوس د دې پرنټ لې که نه نو دا دوه پیجه به په یو راځي ښه دوه پیجه به یو پیج ته سره خالی دوه پیجه به په یو پیج راځي دی خو ګورئ دا یو پیج دی دا لومبی پیج په دې راشي بل په دې راشي خو په یو پیج به راځي دا کا پیج A4 دا لیګل دی لیګل دی ٹھیک شو دا وګوره نیم به دلته بره راشي نیم به خو یو پیج به یو وي او اکثر وګورئ موږ زیاتره سټوډنټ لپاره ټیسټ وغیره جوړ کړو بیا د هغې پرنټ کوو نه یو پیج باندې دواړه راځي کوېسچن پیپر صحیح شو یو پیج باندې پرنټ کوي نو دا میرر مارجن ور سلیکشن کوي پیج هم ورکوټې راځي کاغذ هم کم استعمالیږي او په یو پیج باندې به دو کسانو ټیسټ پرنټ کیږي په خبره پوهېږئ ښه دې خوا مخکې ګورئ دا خو دې دپاره استعمال ګوره که زه دا اوکې کم دې نه پس که ته د دې پرنټ ورکې نو دا بیا څه کېږي میرر مارجن کې د پرنټ نیکسټ ورپسې 2 سوري یار میرر مارجن بل یو خبره ده دلته مې دا کوم اگزامپل چې درکو که نه او 2 پیج پر شیټ دی ښه دا کوم اگزامپل چې مې دې نه مخکې درکو هغه 2 پیج میرر مارجن موږ د بکس دپاره استعمالو لکه مثلا دی خو وګورئ پریو کې دلته م اوپن شو اصل کې په یو کیټلاګینګ کې مونږ استعمالو زما هغه اگزامپل ذهن ته راغلی دلته 2 پیج پر شیټ ښه دا دې نه مخکې مې چې څه وویل اوس دلته دا پیج دی که نه فایل ته راغلی پیج سیټ اپ ته دا وګورئ دا پیج ته اوس ته ښکاري ځکه میرر مارجن کلیک کوم ګوره د بک لیول کې ماته یو پیج کولو شي داسې دا کتاب دی کله چې ته یو کتاب کوم بس دا میرر مارجن خو دې دپاره اخره کې یو خبره کوو کم سیټینګ ته دې ځای کې وکړي او هغه همیشه دپاره دا ډیفالټ به کلیک کېږي ځکه چې دا میسوډ اوس کلوز کړم نو دا هر څه بیا واپس ختمېږي 2 پیج پر شیټ دا مخکې چې مې کومه خبره وکړه چېرې 2 پیجه په یو پیج پرنټ کول نو دا وګورئ دواړه کمباین شو لاین پکې مسکې شته تا ته وایي چې دا 2 پیجه دي خو حالان کې دا پرنټ کېږي په یو پیج باندې ورپسې نیکسټ شی لیکلي دي نیکسټ لیکلي دي بک فولډ دا وګورئ بک فولډ مثلا دا رجسټر واخلئ دا سایز داسې یو 10 شانت لکه دا کې دې نه چې کتاب جوړ شي دا سایز یو سیټ تم جوړ شي دا فولډ کتاب شو بس
لکه دا لګي ورکوټ شان یو رساله غونډه جوړیږي میگزین لکه دی خو ګوري دی پیج ته لګوري ښا دا لیکل تاسو ته څنګه کاری دی پیج ته وګوري او دی پرنٹ پریو ته وګوري خو زه دلته رالم فایل ته او ما ورته پیج سیټ اپ دیږي ګوته ما څه وایي چې بک فولډ چې کله دا اوکې کوم دی پیج ته وګوري څه ته جوړ شو پرنٹ پریو ته وګوري څه ته جوړ شو داسې یو 10 پیج جوړ شو نه صحیح ده تاسو خو دلته ګوري دا چې کله بیا پریکټیکل تاسو یوز کوي څه نوټس پرنٹ کوي نو تاسو بالا د اندازه کیږي ښه صحیح ده که نه دا ډېر لازمي دی ښه د هغې نه پس موږ سره نیکسټ کمانډ دی څه شی په دې کې صحیح شو ریزرو بک فولډ بس دا خو خیر یو خبره ده ټیک شو که نه څه مسله خو نشته چا ته مسله وي دي وته نو پیسې ته بیا راشي نیکسټ ګوري دلته یې لیکلي دي پریویو په دې کې لیکلي دي اپلای ټو دلته لیکلي دي هول ډاکومنټ د دې مقصد دا دی وایي دا کوم ځای کې مې کار شروع کړی دی که هم دلته مې پرېږده نو کله چې زه کلیک کم ګوره ورته دې کې څه مسله دی فایل کې یار دا کلوز کوي دلته ګورئ دې پیج کې ما لیکل شروع کړي دي زه ورته فایل پیج سیټ اپ صحیح شو خو دې ته ګورئ دا به راشي ټاپ ته نارمل او دې لیکلي هول ډاکومنټس کله زه کلیک کوم دې پیج کې به مونږ پرېږدي دي بس خبره پوهېږئ اوس زه راځم زه ورته یم چې نه فایل ته راشه پیج سیټ اپ دلته یو کمانډ نیکسټ سچ ډس پوینټ فارورډ دا څه کار کوي دې څه کار دی لکه کله زه کلیک کوم دس پوینټ فارورډ اوکې کوم ګوره ورته یم هغه پیج کې زه نور کار نه کول غواړم نیکسټ ده فارورډ یو خو دا کار کول غواړي دا کار کوي ګوره په دې پیج کې تا بیا څه کار وکړو ته وایې چې یاره کار خو م پکې وکړو په ما یو مسټیک وشو غلطي رانه شوه دا پیراګراف په بل پیج کې لیکل پکار نو ته به دا دوباره ډیلیټ کړې بیا بل کې بیا لیکي یو خو کنټرول ایکس کوي دلته نه کاپي کې نیکسټ پیج ته لاړ شي پیج ته به نیکسټ څنګه ځو کیبورډ په ذریعه باندې بل پیج ته हाँ कंट्रोल एंटर ठीक शो कीबोर्ड के कंट्रोल एंटर जे प्रेस को नेक्स्ट पेज ته بلاړ شو ها او ګوره په دې کې ما دا لیکلو کنه ګوره یو دې پیج کې مې دا لیکو او زه وایم چې دا مانه غلطي وشو دا پیراګراف په دې پیج کې لیکل نو پکار دا دې نه مخکې پیج کې لیکل پکار لیکل سلیکټ کړئ چې کله لیکل سلیکټ کړئ فایل ته راشي پیج سیټ اپ ته راشي لاندې لیکلي سلیکټډ ټیکسټ apa kita uli ke zaka da command ta نو چې په دې ځکه کلیک کوم نو ګوره دا به دس پوینټ فارورډ کی بس نیکسټ پیج کې وغیرہ دې پوری پوه شئ سم مسله خو نشته د موس ته مو پوره د موس کو او یاد ساتي پیج سیټ کې موږ مارجن کې کار وکړو سبب ان شاء الله پیپر او لی آؤٹ کې به کار کوو چونکه دې کې کار زیات دی سبب یې وایند اپ ٹھیک شو انف فار ټوډے ان شاء الله I will see you tomorrow